رمضان مبارک په دغه میاشت کې آخري عشره شروع کېدونکې ده. په دا عشره کې یو اهم عبادت هغه اعتکاف ده. اعتکاف لوی سړی هم کولی شي، ښځه هم کولی شي، او داسې چې کوم ځوانان دي، بوډاګان دي، دا هم کولی شي. د مونږ په علاقه کې دا یو عرف ده چې بوډاګان اعتکاف ته کېنوي، حالانکه ځوانان هم اعتکاف ته کېنستلی شي. دا د ځوانانو هم حق ده، د بوډاګانو هم حق ده، د ښځو هم حق ده. خو فرق دا ده چې سړی به اعتکاف په جومات کې کوي، د ده دپاره اعتکاف جومات دا بهتر ده، او ښځې دپاره اعتکاف دا کور بهتر ده. نو اعتکاف په سړی باندې هم شته او په ښځه باندې هم شته. د دې څومره فضیلت ده، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نو دا روایت ته المعجم الاوسط للطبرانی کې موجود ده. وای حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله جعل الله بینه وبین النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بین الخافقین. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې کوم یو انسان یو ورځ د الله تعالی د رضا لپاره اعتکاف وکړي، نو الله تعالی به د او د جهنم په منځ کې 3 خندق جوړ کړي. خندق ته دیوال هم ویل کېږي، یا داسې د کندې نه هم ورته ویل کېږي. که کنده وي او که دیوال وي، خو بهرحال خندق. الله تعالی د دغه انسان او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه جوړ کړي. د یو خندق او د بل خندق په منځ کې فاصله دا د ځمکې او د اسمان منځ کې چې څومره فاصله ده، په هغې نه هم زیاته ده. دا صرف د یوې ورځې د اعتکاف فضیلت ده. او که چېرته یو کس 10 ورځې اعتکاف وکړي، نو 10 ته په 3 سره ضرب ورکړي، 10 3 30. یو ورځ باندې اعتکاف کول باندې الله تعالی د ده او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه جوړ کړي، او 10 ورځې چې کوم دي هغه ته په 3 سره ضرب ورکړي، دغه 13 خندق راځي. نو دا داسې ده لکه یو کس چې 10 ورځې اعتکاف وکړي، الله تعالی د دغه انسان او د جهنم په منځ کې 13 خندق جوړ کړي. او د یو او د بل خندق په منځ کې څومره د دغه پلنوالی ده، چوړایي ده، دا دومره زیاته ده چې اسمان او د ځمکې په منځ کې څومره فاصله ده، په دې نه هم زیاته ده. دا د عقل نه بهر ته خبره ده. هر انسان ته پکار ده که نارینه وي او که ښځه وي د اعتکاف کولو کوشش دې کوي. مونږ په بعضو علاقو کې دا هم خبره مشهوره ده چې په جومات کې یو کس کېنوي، بوډا کس وي یا غریب کس ورته وګوري، هغه جومات کې کېنوي، نو فرض خو ادا شول. خو بهرحال دا د هر انسان حق ده. پکار ده چې په جومات کې 10 کسانی، 15 کسانی، 20 کسانی د په اعتکاف کې ناست. د مونږ د بزرګانو نن سبا هم داسې معمول ده چې هغه په مدرسو کې مستقل تقریبا په سلاو په زراو خلک د اعتکاف ته راځي. او که د رمضان مبارک په میاشت شروع کې دغه اعتکاف کې داخله نه وکړي، بیا هغه ته ځای هم نه میلاویږي. خلک دومره زیات کوشش کوي، او مونږ کې سستی ده. الله تعالی دې مونږ ته ټولو ته د اعتکاف کولو توفیق را نصیب کړي.